بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو د دې قانون نوم دی دعا والا قانون. موږ به ماشوم په دې باندې داسې پوه کړو، ورته ووایو چې دې خلاصه داسې د بچي چې هر هغه یا چې هغه د فعل په آخره کې واقع وي، هر هغه یا چې د فعل په آخره کې واقع وي او تدې یا نه چې ماقبل مکسور وي، نو تدې دا کسره چې کومه ده ماقبل والا کسره دا به چې کوم دی نو موږ څه وکړو فتحې سره به بدله کړو او بیا به راولګو دا یا چې کومه ده نو دا به الف سره بدله کړو. لکه ورته ووایو چې ګوره بچي دوغیا، نو یا ماقبل چې کوم دی نو ورسره مکسور راغلی دی، یا په آخره کې واقع شوې ده، فعل دی دوغیا فعل دی د فعل په آخره کې واقع شوې ده او ماقبل د دې چې کوم دی نو سره مکسور دی، نو موږ راولګېدلو لومړنۍ به دا کسره چې کوم دی نو فتحې سره بدله کړله نو دوغایه شو. بیا د هغې نه پس به موږ څه وکړو دا یا چې کوم دی دا به موږ الف سره بدله کړو نو دعا شو. او دغه شانتې لکه ګورئ موشیه کې راولګېدلو د یا د فعل په آخره کې راغلی ده او د دې یا نه ماقبل مکسور دی، نو دا کسره موږ فتحې سره بدله کړه نو موشیه شولو. بیا موږ راولګېدلو د یا الف سره بدله کړه نو موشا شو. دغه شانتې کونیه شو او بیا چې کوم دی نو څه شو دا ګناه شو. که پیشکو نوم کړه زبردان ګناه، نو د فعل په آخره کې یاګانې راغلي دي لومړنۍ به څه سره بدل کړو دا ماقبل حرکت به چې کوم دی نو د کسرې فتحې سره واړو او بیا به دا یا چې کوم دی نو څه سره واړو دا به الف سره بدله کړو.